سلامونه لیکلي ستاسو کوربه بدرشاه حاضر یم په دې د تاسو به روغ جوړ خوشحاله اوسئ قدرمنو د اختر درېیم مازدیګرنی دی سرکاري جار ته راغلی یو لکه څنګه تاسو معلومه ده چې موږ به کوچني یو سرکاري جار ته به راتلو دلته به غېږه کېدې دلته به مختلفه کلونه کېدل جولې به کېدې کډې به ولې هګۍ به ولې زه او شمس آزاد راغلی یو عبدالله دلته چیش کوي ګیلاس په څو دی ما پیسې نه در راوړ بیا سله څو ورځې وسوې باندې نه اخري ورځ ده شربت د چی شربت دی د ورځې تقریبا 100 روپۍ ګټې ها 5,500 که څه وه بیا سرمایدار نو اوس ګیلاس موږ دغه راکې کې را جوړ کړو ګیلاس قدرمنو لکه تاسو معلومه ده د موټر څخه کوچنی ډېر سسته وګای دی یا د شربت خرڅول یو بل ماشوم مو سره دی د دې خبره کوم نه سره ځه څنګه راغله دغه چکر دی خوند واخله اختره روزه ده ونی وي سنه چیرې وګرځېدې دې جلو شام کې شربت وش د موږ سره یو بل ځوان موجود دی د خبره کوو چې په لار کې چې خدا چیز دی دا خټکی دی نو چولې ولې نه خورې چولې خوند نه راکړي تا نه خورم هګۍ یا چولې یا شربت یا هندوانه یاره بد ماله دغه شي در لګي دا دی چې خټکی دا خټکی دی مفت که په پیسو دا مې شل روپۍ واخلئ ته وخوره خوږ دی ټول خوږ دی ته لږ ماته هم راکړه زبردست